बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ډیرو ګرانو قدرمن عزتمندو ملګرو، زم د خیبر پختونخوا صاحبزاده سہیل جاوید او دا زما یوټیوب چینل دی. ګرانو کتونکو د مشرقي وسطا صورتحال د وخت کې ډیر سنگین دی او دریم عالمگیر جنگ چې کوم دی هغه د دنیا په سر باندې ولاړ دی. خو ډیر مخکې چې زه په دې باندې تاسو سره تفصیلی خبرې کوم په مشرقي وسطا حواله سره، تاسو ټول ملګرو ته د خواست کوم چې زما چینل سبسکرایب کې، لایک کې او کمنټ هم کې. ګرانو کتونکو څنګه چې ما وې چې د وخت د مشرقي وسطا صورتحال چې کوم دی هغه ډیر سنگین شوی دی او دنیا د دریم عالمگیر جنگ په دروازې باندې ولاړه ده. ګرانو کتونکو 13 ورځ تاسو وکتل چې ایران په اسرائیل باندې میزایل چې کوم دی بلسټک میزایلز د په ورختا کړیو او حمله پکړې و چې هغه سره ډیر جانی نقصان خونه دي شوی د اسرائیل خدایي چې کوم اهم ټارګټس د هغه د فوج او د هغه آیل ډیپوس چې کوم په هغه باندې خصوصي تور باندې چې کوم ټارګټ د ایران هغه په خپل ټارګټ لګیدل دي او دنه پس د سلامتی کونسل هنګامي اجلاس چې کوم دی هغه راغوښته شي او چې ختم شوی دی. په دې هنګامي اجلاس کې سلامتی کونسل ایران ته وارننګ ورکړی دی او د وتویل دي چې را مزید په ایران چې کوم دی هغه دی په اسرائیل یا په امریکا د حمله کولونه احتیاط لري او دې طرف ته دی سوچ نه کوي. په سلامتی کونسل اجلاس کې د اسرائیل چې کوم سفیر هغه واضح کړی دا چې ایران کوم حمله کړی دا اسرائیل به د دې جواب ورکړي او سخت جواب ورکړي. د دې نه به اسرائیل نه رستو کیږي. د سره روس په سلامتی کونسل اجلاس کې دا خبره کړې ده چې د دې مشرقي وسطا کې چې کومه کشیدګي ده، کم جنگ چې کوم دی هغه ذمہدار ده هغه اسرائیل او امریکا ده. روس دا هم ویلي دي چې په کومه حمله چې ایران کړې ده په دې وخت کې په اسرائیل باندې، نو په هغه باندې دنیا یا ټوله غوغا چې کومه ده شروع شوې ده د امریکای طرفه د اسرائیل طرفه او چغې والي کېږي چې په اسرائیل باندې ډېره غټه حمله شوې ده. خو روس دا ویلي دي چې دا دومره غټه حمله نه ده کومه چې اسرائیل څنګه کړې ده، په غزا باندې کړې ده، په شام باندې کړې ده، په لبنان باندې کړې ده، په سیریا باندې کړې ده. نو دا د دنیا توجه هټاولو کوشش دی چې کم ظلم د کړې دي، کم بربریت د کړې دي په غزا پټه کې، نو دا غي نه توجه حاصلول لپاره هغه دا خبرې کوي او روس دا ویلي دي چې هغه د دې مسلې پرمن حل چې کوم دی هغه د روباسي دنیا او دنیا د جنگ نه چې کوم دی دریم عالمگیر جنگ نه چې کوم دی هغه ودرول شي. دویم طرف ته ایران سفیر دا واضح کړی دا چې او ویلي دي امریکا ته او اسرائیل ته چې د حمله نه چې د احتیاط کوي په ایران باندې د حمله نه احتیاط کوي، بالکل د په ایران باندې حمله اونکړي شي او کو فرض کا دی په ایران باندې جوابي حمله وکړه نو ایران به داسې جواب ورکړي چې امریکا به وګوري او اسرائیل به وګوري چې را مخکې صورتحال سجوړي. ګرانو کتونکو دینا خدا واضح شو چې د وخت کې اسرائیل چې کوم دی هغه ایران باندې حمله کولو ته تیار دی او د روان وخت کې نن سبا بل ورځ دا اوس پتن لګي چې د حمله کم وخت تعین کړی دی او په کم ځای باندې با اسرائیل یا امریکا چې کم دی هغه په ایران باندې اٹیک کوي. خو دا ډیره اهم خبره ده او واضح ده چې اسرائیل با د ایران اټمی چې کوم تنصیبات دي غالب امکان ده چې دا به د هټ کوي، دا غي هټ کولو کوشش وکړي اسرائیل او امریکا. دا سه بدوی چې کوم دي د ایران د تیل او د آیل چې کوم یا ګیس پایپ لاینز وغیرہ دي د دې ډیپوګان چې کوم دي دا چې کوم دي په نشانه باندې وي په دې باندې د امریکا یا د اسرائیل جوابي حمله کیدي شي او د سره دا هم کیدي شي چې اسرائیل څنګه چې داغي مخ کې د حزب الله د حماس لیډران یا د ایران چې کوم اهم جنرالانو څنګه چې باغی باندې اٹیک کړو او دا سه د ایران چې کوم دی اهم مذهبي شخصیات یا سرکاري شخصیات چې کوم دي د هغه صدر شو د سينور غټ مذهبي پیشواګان شو د هغه باندې د اٹیک هم خطر چې کوم دا هغه د وخت موجوده ده. ګرانو کتونکو اوریدونکو د وخت صورتحال داري چې اسرائیل او د امریکای ګډ جوړ چې کوم دی دا ډېر پوښتې او دا شوی دی او د بدقسمتۍ خبره ده د غزا پټه نه چې کوم جنگ شروع کړو اسرائیل دا نه ختمېدونکي یو جنگ دی او د وخت پورې دا ثابت شوی دا چې حزب الله او ایران او حوثیان
دغه شان چې کوم دی حماس والا دا مشترکه تور باندې کاروي کوي او هغه جواب ورکوي اسرائیل ته او د هغه ملګرو ته هغه امریکا ته یا نور اتحادیان دي هغه ته برابر جواب ورکوي هغه د حملو په شکل کې د خبرو اترو په شکل کې یا داسې نورې خبرې نو د دې مکمل چې کوم دی هغه لګیا دی جواب ورته ورکوي وقتاً فوقتاً او ایران چې کوم دی د وخت کې په فرنٹ لاین باندې چې کوم دی هغه راغلی دی ګرانو کتونکو د سره د خبره هم د پیش نظری مخامخ دي چې مسلم امت چې کومه د وخت کې هغه بالکل خاموش دي کو عرب ملکونه دي بالخصوص سعودي عرب چې کوم دي پاکستان چې کوم دي داسې نور چې کوم دي د وخت کې د غزا په دې مسله باندې د مشرق وسطا په مسله باندې د دې کمزوري چې کومه د مسلم امه هغه ټول دنیا ته مخامخ ده او ډیره واضح ده چې مسلمانان ملکونه چې کوم دي کو هغه د خوف وجي یا نور څه وجوهاتي هغه کلو چې کوم دی هغه میدان ته نه راځي بلکې دومره پورې چې دا سکیږي په مشرق وسطا کې نو د دې کلو مزمت پورې دی نشي کولای چې دا ډیره د افسوس خبره ده او د وخت کې مسلم امه د لپاره دا ډیره تشویشناک خبره ده ډیره د افسوس خبره ده چې مسلم امه چې کومه ده هغه هیڅ قسمه دی پوزیشن کې نه ده چې مشرق وسطا په سلسله کې خپل رول ادا کړي د سره سره بزدا ویما چې د مشرق وسطا چې کوم د وخت کې صورتحال دی ظاهره ده چې دا به خوريږي نورم چې کوم عرب ملکونه وسري دي دا هم د دې په لپیټ کې راځي او دا نه ودریدونکو جنگ چې کوم دی دا د وخت کې شروع دي د دې اثرات چې کوم دي هغه به ظاهره ده چې په ایران باندې ورځيږي او د سره سره چې کوم دی په مشرق وسطا هم ورځيږي او سره سره د دې جنگ چې کوم شولي دي د دې اثرات په زمون په ایشیا کې هم محسوسيږي د سره سره زبدوي ما چې د امریکای چې کوم صدر دی بایدن جو بایدن هغه په ایران باندې مزید د پابندۍ چې کوم دي دا لګولو اعلان هم کړی دی او هغه کوشش کوي چې د وخت کې ایران ټریپ کی هغه شانه ټریپ کی چې څنګه صدام حسین ټریپ کړو او په جنگ کې را لړل او بیا د عراق سره انجام شو هغه دنیا ته مخامخ دي ایران زبدوي ما چې کوم کاروي اسرائیل او امریکای د هغه د لیډرانو خلاف یا د حزب الله د لیډرانو خلاف یا د حماس د لیډرانو خلاف پکولې اٹیکس کې کوغه میزایل اٹیکس د هلیکاپټر راکټ اٹیکس په مازه کې کومه وګورو نو دی دا ډیر لیډران چې کوم دی د دې حماس شو د حزب الله شو د حوثیان شو د ایران شو نو دا شهیدان کړي دي د سره چې کوم دی اغه دا مزید کوشش په هم کوي چې د ایران اهم قیادت